اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر محمد آصف دی. زه یورولوژي ډپارټمنټ کې ایز ا اسسټنټ پروفیسر کار کوم او الحمدلله یورولوژي ډپارټمنټ د صوبې د مختلفو هسپتالونو کې یو ډېر غټ ډپارټمنټ دی چې پکې په جدید ترین طریقو سره د یورولوژي متعلق د مختلفو بیمارو ډېر په ښه طریقه او په جدت سره د هغې علاج کیږي چې په هغې کې د ګردو د کاڼو د پیشاب د جمله امراض چې پکې د پیشاب بندیز او مثانه کې غوښه کېده د دې ټولو علاج ډېر په ښه طریقې سره روان دی او هره میاشت په سوونو مریضانو ته موږ ډېر په ښه طریقه باندې د علاج سهولیات ورکوو. لال محمد صاحب زموږ یو ډېر خاص هسې خو ټول مریضان خاص دي خو چونکې دی یو هسټري ده دا زموږ د قوم سرمایه ده ډېر خدمات دي د دې د قوم دپاره نو دوی څه 2-3 میاشتو نه زما زیر علاج دي راځي د دې مثانه کې څه غوښه شوې وه د پیشاب بندش په ووته د پیشاب مسلې وې د دې بیا موږ پوره انویسټیګیشن وکړو او په هغې کې موږ ته پته ولګېده چې د دې د مثانې غوښه ده او هغه به د کیمرې په ذریعه په جدید ذریعه اپریشن غواړي نو موږ دې سره د هغې متعلق خبره وکړه او د دې موږ اپریشن وکړو بیا موږ بایوپسي وکړه نو الحمدلله ډېر په صحیح طریقه باندې د دې ټول پروسس وشو. دی اوس زما په فالو اپ کې دي اوس هم دی فالو اپ له راغلي دي او چې بایوپسي کوم رپورټ راغلی دی هغه هم سټسفیکټري دی او دی مطمئن دي. نور به دیم تاسو ته د خپل علاج متعلق او چې کوم پروسس د دې سره شوی دی یو څو خبرې به دیم وکړي. نو مقصد د دې خبرو دا دی چې خلک عموما د سرکاري هسپتال نه او د هغې د علاج نه ډېر مطمئن نه وي او ځي پرایویټ سنټرو کې خپل علاجونه کوي بلا پیسې ورکوي خو موږ خلکو ته دا اویرنس ورکول غواړو چې تاسو اوس راځئ دلته تاسو ته د پرایویټ نه ډېر ښه مشینري او سهولیات مؤثر کیدی شي او علاج هم داسې نه ده چې په میاشتو یا په کلونو موږ خلکو ته ټایمونه ورکوو بالکل او پی ډي بیس باندې د هر چا علاج کیږي او ډېر په ښه طریقه کیږي او په کمو پیسو کې او په کم خرچ کې ډېر ښه علاج روان دی د خلکو او کیږي. نو دوی به هم تاسو ته د خپل مرض متعلق او چې څه دي سره شوي د هغې متعلق به یو څو خبرې وکړي. السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړې بالکل ټو دی فیکټ دې کې څه ګنجایش نشته. آی کین سی دیٹ 100% کریکټ. زه چې څه وخت هسپتال ته رالم نو علاج مې شروع کو. اصل کې مخکې ما الټراساؤنډ کړی نو پروسټیټ مسلې کې زه راغلی وم هغه چې دي انویسټیګیشن وکړو نو پته ولګېده دا خو مسله څه بله ده نو زه یې بیا خبر کړم چې یاره دا خو د باقاعده دې طریقې سره علاج کېږي. د منځ کې ډېرو کسانو ماله وویلو ایون مای ریلیټیوز چېرې ته داسې چلو که څه مطلب سرکاري هسپتالونو کې منډې وایي هلته څوک کیر کوي پوه شئ او یو ډاکټر به وخورو بل ډاکټر به وخورو ایون شوکت خانه میموریل ته لاړ شه پوه شئ. نو ما ورته ویلو ما ویل داسې چل دی چې په الله تعالی باندې بروسه پکار ده صرف دا دغه باندې سړی علاج کوي ډاکټر خدا دغه کوي پوه شئ ډاکټر سره خدا دی چې تا انویسټیګیشن وکړي هغه حساب کتاب سره تا ته میډیسن درکړي پوه شئ هغه نه پس مطلب ژوند مرګ د الله په لاس کې دی پوه شئ. دا سلسله جاري سري وه. اصل کې بنیادي خبره زه تاسو ته دا وکړم ښه ما یو بل کنفیوژن دی که نه ما اوریجنل نوم هم دا لال محمد دی که نه ظاهره دا نوم سره به ما ایډمیشن کولو خو خلک دلته ما مطلب فور د لاست آف 50 years people knows me as امان ځکه چې فلم ټلویزیون سټیج دا ټول ما را کړي که نه نو بیا به ډېر خلک راتلو هغوی به تپوس کړو چې یار امان چېرته دی هغوی به ویل چې امان دلته نه دی ایډمیټ. نو دې ته چونکې پته وه دې سره دې دپاره هر مریض امپورټنټ دی که نه او آی ایم ویری تھینکفل ټو هیم. دا نه چې ما سره مخامخ ناست دی آصف صاحب دې سره پوره ټیم چې دی
اکرم صاحب نور ډاکټران چې دي دې آر ویری کوآپریټیو ډېر کوآپریشن یې ما سره وکړو او غټه خبره ده چې ډېر مینهناک سړی دی هم دی باقي سټاف هم دي ولا پوښي ډېر ریسپیکټ کوي ټوله نه غټه خبره دا ده زه تاسو ته بنیادي یوه خبره بله وکړم چې ډاکټر چې تاسو سره ښه میلاو شي که نه نو د مریض نیم بیماري چې هغه وخت ختم شي او که ډاکټر تاسو سره رودلی پیش وکړه نه نو سړي هغه ټینشن نور هم زیات شي که نه ما له دلته چې لارج ته راغلم نو دا شی ما ته میلاو شم چېرې دا ټول سټاف ډېر مینهناک دی باقي کوپنس بارے کې ودي تاسو ته ډیټیل سره وویلو او ما وکتو هغې حساب سره ما مطلب ټول علاج شو ټیک ټاک فرسٹ کلاس علاج شو اور ډېر ډاکټرانو خو خیال وساتلو سره ایون دا نوره کلاس 4 چې دي هغې هم ډېر خیال ساتلو او پوره مقصد دی چې دا ما نه دي فیل کړي چې زه هسپتال کې یم که نه حالانکې زه هسپتال کې ډېر سخت تنګ کېږم که نه خو بله خبره چې کله به زه دې ډسچارج کړم او بیا څه پرابلم و دې فټافټ ما له یا زوی له مې وویلو چېرې را دې شي یا وار ته یا دغه ته که نه نو زه به رالم که نه نو زه یم چې دنه زیات نوره څه کېدلی شي پوه شي چې ډاکټر تا دومره خیال ساتي باقي آی ایم ویری سیټسفاید چې مطلب دی خو صفایي کمی هم نشته خو صفا سوتره دي یورالوجي دغه دی ما دنه مخکې دلته کې هغه دا کړی و چونکې زه دنه مخکې پیشنټ یم دغه والا انجاینه والا نو یو هغه وار ما کتل صفا سوتره رسټ آف دی آی ډونټ نو زه او یو دی ډپارټمنټ چې راغلم دیټ از ویری کلین او ډېر ښه ماحول دی او ډېر ښه مطلب طریقې سره دی مینج کوي تھینک یو